اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. امید در رب کوم چې تاسو په ټول ښه. مونږ بنن یو څو خبرې کوو د ټرای میټابول سیرپ په باره کې چې ټرای میټابول څه شی دی، څه کار کوي، څه د لپاره ښه دی. نو د ویډیو نه مخکې تاسو ته زما یو ریکویسټ دی، زموږ چینل نوی دی نو که تر اوسه پورې تاسو زموږ دا چینل سبسکرایب کړئ چې زموږ نوی ویډیو تاسو ته دررسي، چې د هغې انفارمیشن تاسو ته درځي او دا کوشش کوئ چې نورو ته هم شیر کوئ. پښتو کې زیاتره کومه اکثر دې کې زه داسې ویډیو کې داسې خبرې کوم چې هغه بعضې وخت داسې راځي چې هغه د پښتو کې نشي کېدی. نو هغه اکثر کسان وایي ډاکټر صاحب موږ ته انګلیش نه راځي، موږ په انګلیش نه پوهېږو، نو موږ له پښتو کې وایه. نو زه کوشش کوم چې تاسو دا کسانو ته لیږئ چې هغوی ته د دې هم فایده. ټرای میټابول سیرپ تاسو ته پر سکرین باندې ښکاري. ټرای میټابول سیرپ چې دی دا کوم کسان چې وایي چې یاره موږ ته لوږه نه لګي یا مونږ خوراک ته زړه بالکل نه کېږي، یو نوڼی وکړو یا چې کوم دی نو 2 ورځې بیا کېږي نه، لږه روټۍ خورم او ورځ کمزوري کېږي. نو کوشش کوئ چې د چا دغه بیماري وي نو ټرای میټابول سیرپ دا شربت چې کوم تاسو دا استعمالولی شئ. دا چې کوم کسان وایي چې موږ ته لوږه نه لګي یا کوم ماشومان چې دي هغوی کمزوري وي، خوراک نه کوي او زیړ کېږي، نو میندو ته پکار دی، مور پلار ته پکار دی چې ټرای میټابول سیرپ چې دی نو دا دې ورته راوړي. دې سره چې کوم ماشوم وده نه کوي نو هغې دپاره هم صحیح دی. بل کوم ماشومان چې خپې خوږېږي زیاتره نو هغوی ته هم دا ورکولی شي. په دې ټرای میټابول سیرپ کې سټیراید بالکل نشته، دا نن سټیرایډل دی. دا شربت چې دی دا هر یو ماشوم ته، هر یو کس ته، میل فیمیل، سړي زنانه ټول استعمالولی شي. په دې سیرپ کې میټاپین دی، لایسین دی، پکې ویټامینز دی، پکې ویټامین B1 شو، ویټامین B6 شو، ویټامین B12 شو. او زیاتره کم کسان وایي چې یاره اکثر دا کم چې اولډ دغه دي کسان دي، کم چې مشران دي، نو زیاتره هغوی وایي چې یاره زمونږ پلانکي ځای پټې خوږېږي، مسل تاسو ته ما وایي چې زیات کسان وایي چې یاره په انګلیش کې تاسو مو وایي مسل، زه اوس دا نه پوهېږي که نه. څه کسان پکې داسې چې یاره ډاکټر صاحب موږ له پښتو کې اکثر کالو کې واله نو دا پټې چې کوم دي د ملا پټې شوې یا دا نری ملا شوه یا چې کوم پټې وي مسلز وي نو هغې دپاره بیسټ رزلټ ورکوي. بل دا چې کوم دی نو دا RBCs چې دا یې پروډکشن هم کوي، RBC هم سیوا کوي، RBCs چې کوم دا هم سیوا کوي. نو کوشش کوئ چې ټرای میټابول سیرپ د ټولو نه بیسټ سیرپ دی، خو د ډاکټر په مشوره باندې به استعمال کوشش کوئ چې ډاکټر په مشوره باندې استعمال کړئ. هغه به عمر ته وګوري، هغه به هغه حساب سره تاسو ته درکړي چې دا به دونه چمچ یې دا به دونه حساب سره تاسو استعمالوئ. کس وي، زنانه وي یا کم سړي وي، میل وي یا فیمیل وي، چې کوم ایډلټس وي نو هغوی دپاره 2 چمچ د 1 چمچ نه تر 2 چمچو پورې TDS 3 ټیمه استعمالولی شي، په رس کې په نهاره باندې استعمالولی شي. او کوم چې ماشومان دي نو هغوی ته د 1 نیمې چمچ نه تر 1 چمچې پورې، تر 1 نیمې چمچې پورې 3 ټیمه په نهاره باندې ورکولی شي وله. خو د دې کې سیرپ یو دومره غونه ساشی ملاویږي نو تاسو به هغه ساشی چې دا پوډري وي پای کې نو هغه تاسو کټ کړئ، په سیزر باندې په کینچې باندې به هغه کټ کړئ، نو هغه په شربت کې ور واچوئ. دا به ښه تاسو یو 5-6 منټس چې کوم دی نو ښه وډکوئ، ښه مکس پکې. نو چې کله دا حل شي نو بیا به تاسو د هغې نه استعمالوئ. کله چې دا حل شوي مکمل نه وي دا به تاسو بالکل نه استعمالوئ. څوک وایي چې یاره مونږ ښه کېدو غواړو، داسې ټپ وي نو هغوی دپاره چې کوم کسان وایي چې یاره مونږ د دې رزلټ مونږ ته پکار ته نو دا پوره 2 میاشتې تاسو مسلسل استعمالوئ، هله به د دې رزلټ پته لګي. دا اوس کوم کسانو ته دا نه دي ورکول پکار. نو په دې کې چې کوم آسمیټک پیشنټس دي، آسمیټک د چا چې د سینې الرجي ده نو هغوی به بالکل نه استعمالوي. که چېرې بیا هم استعمالوي د ډاکټر په مشوره باندې به استعمالوي. کوم پیشنټس چې کرونیک برونچایټس وي، د چا چې ټوخي وي نو هغوی دپاره هم د ډاکټر په مشوره باندې به استعمالوي. بل د چا چې د زړه څه مسله وي او د زړه چې کوم بیماري وي نو هغوی هم که استعمالوي نو ډاکټر په مشورې باندې د استعمال کړي نو ډېره ښه. بل د دې په سایډ افیکټس په باره کې به خبرې کوو چې که چېرې دا مونږ استعمال کړو او ډېر مقدار سره مونږ استعمال کړو یا مونږ एकदम واچولو، مونږ باندې کم نشانات راغله نو هغه به مونږ ته مکمل بندو. مونږ به بندو ولې مونږ باندې چې کله خو تاسو ته یو بل ریکویسټ دی، کوشش وکړئ چې که تاسو زموږ دا ویډیو ګورئ دا سبسکرایب کړئ. مونږ له ستاسو سپورټ پکار دی، مونږ چینل نوی دی نو کوشش وکړئ چې مونږ ته لږ سپورټ تاسو راکړئ. کوم سایډ افیکټس چې دي نو کوشش کوئ چې کم کس دا استعمال کړي एकदम په هغه باندې خارښ رالو یا د هغه خېټه خرابه شوه یا د هغه په سر باندې درد رالو یا هغه چې کوم دی نو چکر په سر باندې راځي. بل خبره دا ده کوشش کوئ کوم کسان چې سیرپ استعمالي ټرای میټابول هغه استعمالي نو هغوی ته دا پکار دی چې هغه ډریونګ دوران کې به دا بالکل نه استعمالي، ځکه چې په دې کې لږ غونتې نشم پکې شته، لږ غونتې خوب دی پکې. نو کوشش کوئ
چې تاسو چې څه ټایم پوه شئ چې یاره ډرایوینګ نه کوئ نو دا استعمال کوه هغه ټایم کې. ښه اوس په دې سایډ افیکټس باره کې راشي تاسو ته معلوم وي، خو کوشش کوئ چې چا باندې یا خارښ رالو، نری نری دانې پرې راغلې، یا داسې وجود بېدمه شو، یا داسې زړه دړکنې एकदम کم شو، نو کوشش کوئ چې تاسو بیا د هغه ټایم کې دا سکیپ کولی شئ، دا سټاپ کې. او بیا هم که چېرې وایئ چې یاره دا خو ډېر کسان وي چې هغوی ته سیل کولو کړي او ساشه پکې ور واچوي مکس یې کړي، نو هغوی بیا 2 ورځې استعمال کړي، بیا نه استعمالوي، بیا 8 9 10 ورځې پس چې کوم بیا راولي، بیا 2 چمچ واچوي، بیا میاشت په میاشتو پروت دي. دا دونه نه، کم از کم تقریبا د 15 تر 20 ورځې پورې چې کم از کم دا تاسو دا استعمال کړي، نو تاسو کوشش وکړئ چې کوم ماشومان دي، کوم لوی دي، کوم چې زموږ میل دي یا کوم ګرلز دي، کوم چې کالج ته ځي یا دغه ته کمزوري وي، اکثر سټډي چې کوم دی یاداشت هم بالکل دغه کمزوري وي، نو هغوی دپاره بالکل دا بیسټ ریزلټ ورکوي. نو کوشش وکړئ چې تاسو خپل چې کوم مشران دي، کوم چې فیمیل دي، میل دي، ماشومان دي، ټول شربت ورکولی شي، خو د ډاکټر په مشورې باندې استعمالولی شي. او زموږ چینل که تاسو تر اوسه پورې سبسکرایب کړي ني، بیا درته یم چې دا لږ سبسکرایب کړئ چې زموږ هره نوې ویډیو به د ټولو نه مخکې تاسو ته د هغې نوټیفیکیشن در رسي. د الله په امان.